بمتاوی د ټول جهان زلمی تر استشهاد شول روان غزا د الخندق شول شیرون سنبال شو په بارود فدایان اگر کوئی نبی اکرم کے لیے قبر کے نزدیک سے بلا واسطہ مطلقاً سما کا قائل ہو کیا ہے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سما آدی کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے بے شک آپ مجھے بتائیں ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تو نہیں ہے مختار کل بھی نہیں لیکن بیٹا دینے پر قادر ہے ایسا کدھر رکھنے والا مسلمان ہوگا کیوں وہ تو کہتے ہیں صرف بیٹا دے سکتی ہے بھائی ما فوق الاسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے کسی مخلوق میں کو بھی اس میں شریک کرنا یہ شرک ہے بات صاف ہے اس میں ہیرا پھیری کی ضرورت دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تو جا سکتے ہی کوئی نہیں ہے اس کی بھی پہلے تحقیق کرو اندل قبر کا تحقق ہی نہیں ہے جو بھی قائل ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں موجودہ صورت سب دور کی ہے تو یہ نزدیک کا دھوکہ دیتی ہیں پہلے ان کو یہ کہو ذرا یہ ثابت کرو کہ رسول پاک کی قبر کے قریب کوئی جا سکتا ہے قبر مبارک کہاں ہے یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں پھر یہ موجودہ للڑ ہیں مسجد نبوی کی حدود سے اور وہ 4-5 کلومیٹر ہے وہاں ہم ایک دن پورا مسجد نبوی کا ہم نے کہا ذرا پھرتے ہیں سارا دن پھر تھک گئے مسجد نبوی ختم نہیں ہوئی مسجد نبوی پورے شہر مدینہ پہ آپ کے زمانے میں جتنا مدینے کا شہر تھا وہ سب پہ مسجد نبوی ہے اور للڑ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جس کونے سے بھی جتنا ایسا درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں تو ہمارا سوال ہے یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے اگر تحت الاسباب ہے تو اس کے اسباب لائیں ثابت کریں اگر فوق الاسباب تو رسول پاک کے لیے ما فوق الاسباب سما کا عقیدہ رکھنے والا وہ کٹر کافر اور مشرک ہے اور قرآن کا منکر ہے اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا چې څوک چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د مسجد نبوي په مسجد نبوي کې د قبر په خوا کې درود او سلام وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بلا واسطه اوري او څوک چې د لری نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وای هغه د ملائکو په ذریعه ور رسول شي او دا په صحیح حدیث کې په صحیح سند باندې ثابت ده تاسو د حدیث سره د سند نواوري قال ابو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن احمد الاعرج حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا صحیح سند دے راویان ټول ثقه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی من بعید اعلمته جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الانام صفحه 450 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې په ما باندې زما د قبر په خوا کې درود ویلې نو زی په خپل بلا واسطه اورم او چا چې د لری نه په ما باندې درود ویلې نو هغه ما ته را رسولی شي یعنی د ملائکو په ذریعه نو د اشاعت التوحید و سنت په جامه کې د احادیثو نه منکرین د دې حدیث نه د ځان د خلاصولو دپاره مختلفې بانې کوي دا د پنجاب کارغه تکفیری په دې حدیث باندې یو 3 اعتراض کړي دي اول اعتراض دا کړی دی دی وایي چې څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عادي سما قایل وي هغه د ابو جهل په شان مشرک دی دویم یې تپوس کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سما ما فوق الاسباب ده او که ما تحت الاسباب نو که ما تحت الاسباب وي نو وایي چې اسباب ثابت کوي او که ما فوق الاسباب وي نو وایي ما فوق الاسباب سما خو د الله خاصه ده بل مخلوق ورسره شریکول شرک دی نو څوک چې د ما فوق الاسباب سما قایل وي نو دی وایي چې هغه کټر مشرک او کافر دی
او دریم دی وای چې په مسجد نبوي کې چې څوک صلات او سلام وای هغه عند القبر نه وای د عند القبر تحقق دی وای چې نشته. نو ګوره د اولو دواړو اعتراضونو نه جواب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سما دا ما تحت الاسباب ده. څوک چې په مسجد نبوي کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صلات او سلام وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تحت الاسباب اوري، خو د اسبابنا اسباب باطنیه برزخیه مراد دي. اسباب په دو قسم دي، یو اسباب ظاهره دنیویه او دویم اسباب باطنیه برزخیه. نو د مرګ په وجه باندې اسباب ظاهره دنیویه دا معطل شي او د عالم القبر والبرزخ حواس د انسان ته ورکولی شي. نو کله چې د عالم القبر والبرزخ حواس ورته حاصل شي نو د هغې په وجه باندې د انسان په عالم البرزخ کې حس کوي، ادراک کوي، شعور کوي او د هغې په وجه باندې د نکیرینو سوالونو ته جواب ورکوي. نو اسباب ظاهره دنیویه دا ختم شو، معطل شو، خو اسباب باطنیه برزخیه دی مړي ته ورکولی شو او د هغې په وجه باندې دی حس ادراک او شعور کوي. او د دې دپاره درته دلیل پیش کوم چې د دوی سما ما تحت الاسباب الباطنیه البرزخیه ده. ګوره په صحیح البخاري اول جلد 183 نمبر صفحه کې باب ما جاء في عذاب القبر حاشیه نمبر 9 کې فرمایي لأنه لما ثبت سماع أهل القليب كلامه وتوبيخه لهم دل على إدراكهم بحاسة السمع. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل القلیب سره خبرې وکړي او هغوی ته توبیخ ورکړو او اهل القلیب د مړو د پیغمبر علیه السلام خبرې او توبیخ واورېدو نو دوی په دې دلالت وکړو چې دوی ادراک کولو بحاسة السمع په حاسة السمع. نو دنیوي حواس معطل شو خو برزخی حواس د برزخی حواس ادراک شروع شو. نو حواس لري خو برزخی او باطنی. نو خلاصه دا چې اسباب په دو قسم دي، اسباب ظاهره دنیویه دا خو معطل شو او اسباب باطنیه برزخیه د هغوی ادراک شروع شو. یو بل دلیلم ګوره واوره، یو لوی حدیث دی د عذاب قبر او د نکیرینو د سوال او د جواب ذکر پکې دی. د هغې حدیث په اخر کې راځي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې قلت یا رسول الله وانا على حالي هذا قال نعم قال اذن اکفیکهما. مسند احمد دویم جلد 362 نمبر صفحه ده. اعلام الموقعین کم ده 4 جلد 288 نمبر صفحه ده. حضرت عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله دا نکیرین چې ما ته راشي نو زه به په خپل دغه حالت یم، یعنی چې زما عقل او هوش به په ځای وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې هو ستا عقل او هوش به همداسې وي لکه اوس چې دی. نو حضرت عمر فرمایل چې بیا زه دې دواړو ته کافي یم، یعنی بیا ما ته جواب ورکول مشکل نه دي. نو ګوره جواب چې ورکوي نو حضرت عمر به عقل لري په قبر کې، هوش به لري په قبر کې. نو دا عقل او هوش دنیوي نه دی، ځکه دنیوي عقل او هوش معطل شوی دی، بلکې دا برزخی او باطنی عقل او هوش دی. نو عقل لري، هوش لري، عقل سبب دی، هوش سبب دی. نو عقل برزخی باطنی مراد دی، هوش برزخی باطنی مراد دی. نو اسباب باطنیه برزخیه دا وی، اگر چې اسباب ظاهریه دنیویه دا معطل شو. نو ګوره د جواب خلاصه دا ده چې پیغمبر علیه السلام باندې چې څوک په مسجد نبوي کې درود او سلام ووایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري او دا اوریدل ما تحت الاسباب الباطنیه البرزخیه دي. عقل برزخی دی، باطنی دی، هوش برزخی باطنی دی او حواسم برزخی باطنی دی. هغوی ادراک شروع کړی دی. نو ما تحت الاسباب شو. زه دغې کارغه ته وایم دا تکفیري ته چې دی ټول امت مسلمه ته کافر وایي، ځکه سماع النبي عند القبر دا د ټول امت اتفاقی عقیده ده. نو ټول امت ته دی کافر وایي. نو زه دغې کارغه تکفیري ته وایم چې ګوره
یو تپوس در نکوم الزامن چې په قبر کې مړی ته نکیرین راځي، نکیر او منکر، او هغه ترېنه تپوس کوي من ربک، مړی واوري ورته ووایي چې ربي الله، بیا ورته وایي چې ما دینک، مړی واوري ورته ووایي چې دینی الاسلام، بیا ورته ووایي چې من نبیک، نو مړی واوري او ورته ووایي چې نبی محمد صلی الله علیه وسلم. نو موږ دی پنځپیریانو ته الزامن وایو چې دا سما دا ما فوق الاسباب دا او که ما تحت الاسباب، دا په قبر کې دننه دا نکیرین چې تینا تپوس کوي او مړی اوري سما کوي، دا سما که ما تحت الاسباب وي نو اسباب ثابت کوي. نو کم اسباب چې دلته ثابتوي امغه اسباب مونږه د سماع النبی عند القبر په باره کې ثابتو. او کدا ما فوق الاسبابی نو بیا خو د عنایت الله شاه ګجراتی نه شروع تر دې کارغه پورې دا ټول پنځپیریان کټر مشرکان او کافران شو، ځکه د دوی په خپله وایي چې ما فوق الاسباب سما د الله خاصه ده، او دا د نکیرینو سمانو که ما فوق الاسبابی نو بیا خو د الله خاصه دی مړي ته ورکړه، نو بیا خو ټول پنځپیریان کټر کافران او مشرکان شو. نو پنځپیریان به په خپله وایي چې دا ما تحت الاسباب ده، او د اسبابو نه اسباب باطنیه برزخیه مراد دي. دویم زه دې کارغه تکفیري ته وایم چې کوم صحابه تابعین او تبع تابعین او فقها او د امام بخاری په شمول محدثین چې د سماع الموتى قائلین دي. امام بخاری باب لګولی دی، باب المیت یسمع خفق النعال. او ستاسو یو بل تکفیری دی احمد سعید ملتانی، هغه لیکلی دی چې امام بخاری د سماع الموتى قائل دی. نو دا امام بخاری او دا ټول صحابه تابعین او تبع تابعین او فقها دوی چې د سماع الموتى قائل دي، نو د کمی سماع الموتى قائل دي؟ د ما فوق الاسباب او که د ما تحت الاسباب؟ نو که د ما فوق الاسباب وي نو بیا آیا په دې ټولو د کفر او د شرک فتوا لګوي او که نه؟ او که د ما تحت الاسباب نو کوم اسباب دي؟ دلته کوم اسباب ثابت دي؟ نو ضرور به تاسو وایي چې دا ما تحت الاسباب دوی قائل دي، خو د اسبابو نه اسباب ظاهره دنیویه نه دي مراد، بلکې اسباب باطنیه برزخیه مراد دي. آخر کې دا کارغه وی د عند القبر تحقق نشته. څوک چې په مسجد نبوي کې صلات او سلام ووی نو د عند القبر نه دی ویلی. نو د دې اشکال منشي دو دي، یو د عند لفظ دی، یعنی په حدیث کې عند راغلی دی، او د پنځپیریانو په نیز چې څوک په مسجد نبوي کې درود او سلام ووی نو هغه عند القبر نه دی ویلی. مسجد نبوي د دوی په نیز په عند القبر کې نه دی داخل. او دویمه منشه دا ده چې دی وایي چې مسجد نبوي اوس پراخ شوی دی، اوس هغومره مسجد نبوي نه دی څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، نو دا زایده حصه د ده په نیز په مسجد نبوي کې نه ده داخله. نو د دې دواړو اعتراضاتو منشه دا ده چې د دې پنځپیریانو بدعتیانو مماتیانو تکفیریانو د حدیثو سره تعلق نشته. ګوره زه 2 حدیثه درته وایم، او په هغې 2 حدیثو کې چې محدثینو کوم تحقیق کړی دی د هغې په وجه د پنځپیریانو د اشکال ته جواب پیدا کیږي، جواب شته. ګوره محدثین دل امرتهم بالسواک عند كل صلاة، د دې حدیث په تشریح کې د عند او د مع په مابین کې فرق کوي. محدثین فرمایي چې د عند لفظ د قرب حسی او د قرب معنوي دواړو دپاره راځي، یعنی چې اتصال او اقتران وي هم د عند لفظ استعمالولی شي. لکه په جیب کې د روپۍ وي نو داسې ویلی شي چې عندي دراهم، او که اتصال او اقتران نوم د عند لفظ استعمالولی شي، لکه په بینک کې د روپۍ وي نو هم داسې ویلی شي چې عندي دراهم. او د مع لفظ یوازې د قرب حسي دپاره استعمالیږي، نو که په جیب کې د روپۍ وي نو د مع لفظ ورته استعمالولی شي، او که په بینک کې وي نو د مع لفظ نشي استعمالولی. نو اوس په حدیث کې د عند لفظ دی، من صلى علی عند قبری سمعته، او د عند په لفظ کې ټول مسجد نبوي داخل دی. ځکه اوس ما درته ویلي چې محدثین فرمایي چې که اتصال او اقتران هم د عند لفظ استعمالولی شي، او که اتصال او اقتران نه هم د عند لفظ استعمالولی شي. زه دې تکفیري ته وایم چې که دا روزه مبارکه کولاو کړی شي او څوک بالکل قبر سره ودرېږي او صلات او سلام ووایي، دلته ستا عقیده څه ده؟
دلته خو ستا په نظم عند القبر شته، مع القبر هم شته، عند القبر هم شته. ستا عقیده خو دلته هم د نه اورېدو ده. او د دویمې منشي دپاره جواب دا دی چې دی وایي چې اوس هغومره مسجد نبوي نه دی څومره چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې و. نو جواب دا دی چې یو حدیث دی چې صلاة فی مسجدی هذا خیر من 1000 صلاة فیما سواه. زما په دې مسجد کې یو لمونځ په 1000 چنده دی. دلته د محدثین فرمایي چې اسم اشاره ته غلبه ده په اسم، او که اسم ته غلبه ده په اسم اشاره باندې. دلته یو مسجدی لفظ دی، بل هازا دی. دی مسجدی ته په هازا غلبه ده، که هازا ته په مسجدی. نو بعضی محدثین فرمایي چې هازا ته غلبه ده. هغه حصه چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې مسجد نبوي و هلته لمونځ په 1000 چنده دی. او محققین محدثین فرمایي چې نه، اسم ته غلبه ده، مسجدی ته غلبه ده، اسم اشاره ته غلبه نه ده. نو ټول مسما د مسجد نبوي د هغې دپاره دغه فضیلت حاصل دی. څومره حصې ته چې مسجد نبوي ویلی شي، د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مسجد نبوي او که اوس پکې زیادت راغلی وي، ټول مسما ته دغه فضیلت حاصل دی چې په هغې کې یو لمونځ په 1000 چنده دی. نو موږ هم دلته وایو چې ټول مسجد نبوي په عند القبر کې داخل دی.